تیار که یریږه مه. یوه خبره ته وکړمه پیره، انشاءالله داسې شکست به خورې، داسې شکست به خورې که تا کې لږ هم غیرت وي نو ته به د ټیک ټاک په خوا هم نه راځې بیا انشاءالله تعالی. او د یرې والا مونږ نه یو، د یرو والا مونږ نه یو، نسلونه به دې یریږي زما نه، پوه شوې؟ نسلونه. او تا مخکې دا چغې والې یریږم او شا به کو تا او داسې او بیا هغسې بیا لاړې پټ شوې. هغه خو دې غیرت و. پوښتنه رالیږلې وه هغه دا وایي چې بعضې کسان په دې لایف باندې کیني په ټیک ټاک باندې او خلکو ته سوال کوي چې موږ ته دا وله او موږ ته هغه وله او موږ ته ګل وله او دې سره څه ګیمونه یږدي. په دې کې اوس ځینې علما او قاریان هم دا کار کوي. اول خبره ده دین د ټولو دپاره یو دی، که عالم دی که غیر عالم ټول یې دپاره یو شانتي دی. اول خو هغه انسانان چې کوم دا کار کوي لکه ځینې پکې راولي ځان سره جناکۍ کیني، هغه په طریقه اوله سره حرام کار دی. د دې سره بعضې کسان بعضې مولي صاحبان یا قاریان چې کیني دې دپاره او یو بل ته چیلنجونه ورکوي. ته به که دا چېرته غزو احد دی یا غزو خندق دی یا غزو بدر دی، چېرته غټه د اسلام غټه معرکه شروع ده چې اوس دا وایي چې صاحب به تیار شي زما پکې دا دی او هغه ته به ما ته مخامخ کېږي. دا اوس کوم څیز شو؟ باید علما راشي دي خلکو ته یو بیان وکړي، یو نصیحت ورته وکړي، خلک څه زده کړي. نو که عالم دا کار کوي که غیر عالم کوي د دې روپۍ هم حرامې دي او دا ټول حرام کار دی. یو داسې ته چاته یو بیان کوي، یو مسله بیانوي، یو کس راشي تا تر خپل طرف نه که ګل درولي او که هر یو څیز درولي په خپل طبیعت باندې یو هدیه یو تحفه تاته درکوي که مشکل نه پیدا کوي. خو سوال کول د چا نه چې ما تېرولی بله دا چې دین پکې بیانول نشته دی، یو عام اساسي مزخرفات فضول خبرې او خلکو ته وایي چې ما تېرولی دا وکړئ پلانکي سره مې میچ دی. دا کارونه د شریعت د لحاظه حرام دي، د دې نه ځان وساتئ.